وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې یو کس نه ماشوم په غلطۍ کې ولګي د ګاډي باندې هغه وفات شو، نو دغه صورت کې دا قتل خطا کې راځي او په د باندې لازم دی چې د 2 میاشتې پرله پسې روزي نیسي. دا د قرآن کریم حکم دی، شهرین متتابعین توبة من الله. 2 میاشتې پرله پسې به روزي نیسي. که چېرته وارثان معاف هم کړي د دې ماشوم، بیا هم د باندې دا روزي لازمي دي. دا د الله د طرف نه حکم دی. یو بل سوال کړی مخکې د قتل خطا په باره کې، یو بل ورور د هغې نور وضاحت غوښتی دی. هغې ماشوم په مثال کې پیش کړی و. نو د ماشوم او د لوی یو حکم دی، که ماشوم یو که لوی وي، نارینه یې که زنانه یې، چې دا مثلا په خطا باندې د سړي نه قتل شي، نو دغه صورت کې 2 میاشتې پرله پسې روزي په د باندې لازمي دي. یو بل سوال کړی دی چې یو ماشوم پیدا شي او د عام د ولادت چې کوم مشهور وخت دی 9 میاشتې یا 10 میاشتې، د هغې نه زیات وخت تیر شي، 1 کال 2 کاله تیر شي، نو د هغې د رضاعت موده، نو دا رضاعت موده چې دا 2 کاله یا 2.5 کاله بنا بر اختلاف، نو دا خو هغه آخري حد دی. د دې نه مخکې چې د ښځې او د خاوند اتفاق راغی، که ماشوم وختي پیدا شوی او که وروستو پیدا شوی، ډېر وخت د مور په رحم کې تیر کړی او که لږ وخت کې تیر کړی، نو چې کله د ماشوم صحت ښه او د ښځې او د خاوند اتفاق راشي په جدا کولو باندې، ماشوم مثلا خوراک کوی شي، نو جدا کول جایز دي. یو بل سوال کړی دی چې 3 ملګري دي، هغې په شریکه باندې یو ډمپر اخیستی دی او څه پیسې مثلا نغدې ورکړي او څه په قسطونو باندې، خو په دې 3 ملګرو کې یو ملګری دا چلی، خو هغه دپاره یې څه تنخواه او اجرت نه دی مقرر کړی، بلکې چې څومره پیسې ګټلی کېږي نو هغه 3 برخې کې، نو دوی په خپل منځ کې برابر تقسیموي. نو د دې څه حکم دی؟ دا جایز دی. البته که تنخواه د دپاره مقرر کوي، نو بیا دغه صورت جایز نه دی، ځکه شریک هغه اجیر جوړېدی نشي چې هغه مزدور هم وي او شریک هم وي.